انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے ارشاد دے دسرا در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یو رومیالو او دا حدیث کم دے خصائص کبرا کم دے دسی نور کتابونو نقل کړي دے نسبت پس خبر کوم درتا انس بن مالک سے سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سرا یو رومیالو منګه چې اکثر دی میلمنو ته مخ ته خور کو روټي په خوري نو چې کله به دا اخیرن شو نو انس بن مالک صاحب رضی الله تعالی عنہ مبارک باغه په ناشنا طریقې سره فاکو یو ځل میلمانه راغلي دي لکه موږ چې سوځه ته میلمانه راغلي یو دغه رنګ میلمانه راغلي دي ناستي روټي خوري انس بن مالک صاحب المستیا ور کړی دا نو چې کله د روټي وخت شو خادم در سخان راوړو او د میلمانو په مخ کې چې کوم دی خور کو انس بن مالک صاحب هم ناشته دي در سخان مخ ته خور کړی شو چې روټي پکدلا انس بن مالک صاحب خادم ته ورېګا روټي پکې نه دی په در سخان باندې دا در سخان لک شانتا دغه د خیرن خورته نشم ویل خو لک شانتا ګرد آلوده دی لک شانتا پاک نه دی د میلمانو د پاره نو دا در سخان واخلا او دغه بل ته نور ته وارته وا او لکسا چې تیر کې نو بیا را واخلو موږ لې راوړه نو میلمانه حیران شو چې د انس بن مالک صاحب څه فرمایي دي خادم ته چې دا رومیال واخله در سخان واخله دغه بل اورته وارته وته نور ته او لکسات پسې بیا را واخله وراړه موږ ته مخې ته خور کا خو میلمانه حیران دي ګوري روټۍ هم تیاره ده غلام هغه رنګ هغه در سخان واغستو اورته وارته او لکسات پسې لاس ورګوت کو سنډې ورکو دلته میلمنو مخې ته در سخان واپس خور کو چې میلمنو وکتل هغه در سخان دی رنګ بدل دی سپین شویم دی اسری شویم دی ځکه اور خو اسری کولم کوي صفا دی روټۍ خادم کې خو در سخان باندې انس بن مالک صاحب میلمنو ته فرمایي روټۍ خورئ میلمانه وایي نه روټۍ نه خورو روټۍ به اله خورو چې موږ په دې ماجره باندې پوهېږي دلته خو الټه کار وشو د اور کار دی سیزل اور یو سیزي ایرکۍ او دلته خو لګی دی اور خادم دی تاسو در سخان ور واچو لږ ګرد آلوده دی لږې خاورې پې وي لږې خزلې پې وي دلته اور چې کوم دی در سخان انځلی هم دی پاک کړی هم دی او موږ لې رامړو او مخې ته یې خور کو واپس راته اول هم په دې ماجره باندې پوهېږه چې دا ماجره څه ده نو انس بن مالک صاحب ورته فرمایي سادهګانو وایي دا عام در سخان نه دی ګورې دا عامه کپړه نه ده چې زما کپړه ده یا ستا کپړه ده دا هغه کپړه ده چې په دې باندې به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل لاسونه مبارک پاکول چې کله به روټۍ وخوړله په دې به لاسونه اکثر وچول نو دا د اوس نه نو د ډېر وخت نه دا خبره ده چې کله دا داسې لږه شانته ګرد آلوده شي نو موږ دا وینځو نه ګورې د دې وینځل هم دغه طریقه ده چې دغه اور ته ورچو پاکې راله راکوي الغرض مې څه دی غرض مې دا دی چې کپړه لږ نسبت د جناب محمد رسول الله سره غلی دی الله تعالی غیله دومره حیات ورکړی دی نو مؤمن مسلمان چې موته امتیانی الحمدلله د محبت دعوه هم کو او سره محبت هم شته دی او سره به ویمو نو ګورئ مؤمن مسلمان به الله جل جلاله په اور باندې نشي شیزلی ښه